السلام علیکم وبرکاتہ کو تاسو وینئ چې پریس کلب د ګربونیر کې زبردست احتجاج شروع دی دا وخت په خارجيان خطاب کوي په ټول پاکستان کې د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن د بانی چیرمن او چې کوم زموږ پریزیډنټ چیرمن دی دا یو میسج دی چې احتجاج ریکارډ کړه زموږ دا فیصله وکړه چې بونیر کې موږ په پریس کلب کې کوو صرف مشران ته به وینا کوو هغې به راځي دې پروګرام له اوورال میسج نه ورکوو نن د میلې ورځ وه مونږ سواړی نه بلاک کوله د هغې د وجې نه چې یاره خلکو ته تکلیف جوړ نه شي د هغې تکلیف د وجې نه نن مونږ دا پروګرام دلته کې راوړو او میسج خو هم داسې ورنه کړو صرف د پارټۍ لیډرشپ ته خو وینا وکړه چې تاسو به راشئ او دلته کې به مونږ پریس کلب کې خپل احتجاج ریکارډ کړو زه الیکشن وشو څنګه کبیر خان وی زمونږ ایم پی اے صاحب دته مبارکباد پیش کوم او د چې کومه فایټ کړی دی کم دا کړی داسې الفاظ نشته چې تاسو ټولو زه شکریا ادا کوم او خصوصا کبیر خان ته مبارکباد پیش کوم زمونږ دلته کې دوی په ډیټیل خبرې ته وکړې زمونږ خویندې ناستې وي زمونږ وروڼه ناست زمونږ مشران ناست وو اخره کې فام را واغست خو د سودا خبره وه داسې خلک شته پاکستان کې چې خپل ضمیر خرڅوي کم روز چې هغه پیسو ته نشو ټینګېدی هغې ډایرکټ پېښور کې یو سړي 38,000 ووټ اخیستی د هغه سره یې دې هلته یو لیکلی دی 1,38,000 کړی دی تېنه په هغې 1,00,000 باندې به پته لګي نه چې ده به د هغې بل امیدوار نه 100 کروڑ روپۍ اخیستي داسې په شنګله کې شوی دی او په پنجاب کې خو لګاتار روان و ځکه چې د پاکستان تحریک انصاف ورکران چې کوم دي دا نه خانان دی نه وډېرګان دي دا د دې خاورې میډل کلاس خلک دی هلته کې چا سره بدماشۍ وي څوک وډېرګان وو هغوی دباو راوستی هغوی په هغو باندې د شپې شپې په زور ریزلټ چینج کړی د چا هغه ودرولي په پېښور کې ورته پته وه دلته کې ورته هم ټولو خلکو ته پته وه په صوبه کې چې پښتونخوا کې مونږ دا شی کوو د پښتونخوا خلک به راوځي د پښتونخوا خلک تار سپرنګ به شانتي سي چومبلی او دوی جمپ واو نو ستاسو زه شکریا ادا کوم چې تاسو وپېژندل ځکه چې تاسو خو هم د دې پښتنو نه پیدا یې او دلته کې ډیوټي خو وه چې دا خلک به راوځي او یو لوی بلاس پکېږي دا به دا ټول نظام ګډوډ کېږي نو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو پښتانه روزمره چې په کم شیزونه ګرانېږي ارزانېږي نن هغه بیا 2 اربو ډالرو ته راکوز شوي 13 اربه ډالر دوی په یو کال کې دننه